او ډیر خلک دا وایي چې په چا باندې زکات فرض دی نو په هغه باندې قرباني هم فرض ده. دا خو صحیح ده، خو دا خبره غلطه ده چې یو سړی وایي چې په ما باندې زکات فرض نه دی نو قرباني به را باندې هم فرض نه وي. دې کې درته لږ وضاحت کوم. د زکات او د قربانۍ په نصاب کې لږ شان فرق شته. زکات په هغې چا باندې فرض دی چې د چا سره تاسو ته مو 250 نیمې تولې سپین زر وي یا د هغې په مقدار باندې نقدې پیسې وي یا دومره سره زر وي چې د هغې قیمت د 52 تولو سپینو زرو قیمت ته رسیږي نو بیا هم پې زکات لازم دی. یا دومره مال تجارت وي ورسره چې د 250 نیمو تولو سپینو زرو د قیمت برابر مال تجارت وي نو په هغه باندې زکات لازم دی. خو دا زیاتی سامان چې د کور دی نو په دې باندې زکات لازم نه دی. که دا د سړي سره هر څومره وي خو زکات پې نه لازمیږي نو زکات پې فرض نه دی. خو دا زیاتی سامان چې وي نو زکات پې فرض نه دی خو قرباني پې فرض ده. نو دا فرق شو د قربانۍ او د زکات په مابین کې چې زکات خو په سرو زرو سپینو زرو یا مال تجارت باندې یا نقدو پیسو باندې چې هغه نصاب ته رسیږي نو لازم دی. خو اوس که یو سړی داسې دی چې د سره سره زر هم نشته، سپین زر هم نشته، مال تجارت ور سره هم نشته، نقد پیسې ور سره هم چې کم دی کمی دي، خو لیکن د کور سامان دومره دی د ضرورت نه زیاتی سامان چې هغه نصاب ته رسیږي نو بیا پې قرباني لازم ده. پوه شوې مطلب باندې یو فرق پکې دا شو چې زکات د کور په زیاتی سامان باندې نه لازمیږي، قرباني د کور په زیاتی سامان باندې لازمیږي. یو فرق پکې دا شو. دویم فرق پکې دا دی چې د زکات کم نصاب دی نو د شریعت مطابق چې په هغې باندې د سپوږمۍ په حساب سره یو کال پوره تیر شي نو بیا پې زکات لازم دی. لکه د یو سړي سره 52 تولو په مقدار باندې نقد پیسې دي یا سره زر دي یا سپین زر دي یا مال تجارت دی او د هغې قیمت 52 تولو ته رسېدو دله راغې چې دله راغې نو دا سامان دا نقد پیسې مثال په طور نو په ده باندې لا اوس زکات لازم نه دی چې دا نصاب د ده سره په کور کې یو کال تیر کی د ده په قبضه کې چې کم دی یو کال تیر کی نو بیا په ده باندې چې کال پوره شو نو په ده باندې بیا زکات واجب شو لازم شو. د قربانۍ په دې کې دا خبره ده چې ده لکه د غټ اختر په شپه باندې هم دومره پیسې راغلې چې هغه نصاب ته رسېدې د 52 تولو سپینو زرو قیمت ته رسېدو دغه نصاب او دغه پیسې نو په ده باندې د غټ اختر په ورځ باندې په سباله باندې هم قرباني لازمه ده. کال تیرېدل پکې شرط نه دي د قربانۍ دپاره نو د زکات دپاره په نصاب باندې کال تیرېدل شرط شو، د قربانۍ دپاره په نصاب باندې کال تیرېدل شرط نه دي. اوس که د غټ اختر په شپه باندې یا د غټ اختر په ورځ باندې په دې 3 ورځو کې دنه که دله دومره پیسې راغلې اول خو غریب و، خو که په 2 ورځ په 3 ورځ باندې د نور د پریوتو نه مخکې دله دومره پیسې راغلې چې هغه د 52 تولو سپینو زرو د قیمت برابر پیسې وي نو په ده باندې قرباني واجب ده. که د اختر په 3 ورځ د ماسپښین نه وروسته هم دا پیسې راغلې خو چې د نور د پریوتو نه مخکې دله پیسې را ورسېدې په ده باندې قرباني لازم ده. فوراً به دی چې کوم دی څاروي اخلي او قرباني کوي بیا په دغه وخت کې. په فرق باندې پوه شوې د زکات او د قربانۍ.